پرون فخر زمان سره ډیر غټ زیاتې وشو چې داغه نټ اوټ ورکړل شو. ګوره چې په یو میچ کې امپایر یو فیصله هم غلطه وکړي نو هغه یو فیصله ټول میچ چینج کول شي. په انټرنیشنل میچ کې او سپیشلی بیا په T20 فارمیټ کې یو فیصله د ټول میچ پوزیشن چینج کول شي. پرون فخر زمان ډیر ګریټ ټچ کې ډیر زبردست بیټینګ هغه روان کړو. کشري د فخر زمان دغه اوټ نه ورکړل شوی نو بیا کې د شي د پاکستان سکور بل خواته لوي. بیا کې د شي د پاکستان سکور ګوره فخر زمان نه پس سایم ایوب وروته نو هغه 17 بالو باندې 21 رنونه جوړ کړل. نو کچره سایم ایوب نه وروته فخر زمان نه 17 بال نورم والے د پاور پلیم لو بولوي نو کې د شي د پاکستان سکور 200 لا خپ اسانه باندې. خیر پاغه باندې مون خبره نه کو په دې ویډیو کې مونږ د امپایر پنا اهلای باندې خبره کو او د انډیا چې کله هم میچ وی غټ میچ وی نو پای کې سناسه فیصله غلطه د امپایر تر طرف کیږي. ځکه د انډیا په ICC کې زور چلی. د انډیا په ICC کې چې څومره پیسې هم ګټي کې نیمه پیسې د انډیا ګټل کیږي او نیمه پیسې د نورو ملکونو څومره هم ملکونه کرکټ کوي نیمه راغی په دغه باندې ګټل کیږي. نو د انډیا ځکه په ICC کې خپل اثر ورسوخ دی. ګوره پرون امپایر ټول په دې باندې محمد عامر هم سټیټمنټ جاری کوم شعیب اختر پم جاری کوم. محمد عامر ما غا ټایم ټویټ کو چې د فخر زمان د اوټ نټ اوټو او ما غټای مې په ټویټ کو. شعیب اختر په خپل بیان جاری کو چې دا اوټ نو او امپایر غلطه فیصله وکړه. شعیب اختر په ایون دومره هم وی چې امپایر مکمل انګل نه کته. په دا ګراوند کې 27 کیمرې لګېدلې وي. جی انټرنیشنل میچ کې 27 کیمرې چې کوم وی دا بال ته لګېدلې وي. س کیمرې کراود ته لګېدلې وي. س کلاړیانو ته لګېدلې وي. س امپایر ته لګېدلې وي. 27 کیمرې چې کوم وی د کې میکسیمم کیمرې بال ته لګېدلې وي چې بال کم خوازي هغه ټریک کوي. نو 27 کیمرو کې کم از کم 15 کیمرو خو بدغه ټچ رانیولې وي کنه. خو امپایر صرف 2 انګلو نو کته. شعیب اختر وای امپایر صرف 2 انګلو نه دا بالو کته. وای کې هغه 2 انګلو کې مصفاح کاری چې دا باز مکه سره باونډ شو وغه نه پس بیا ګلفز تراغو د وکټ کیپر ګلفز تراغه نه پس راغو چې مکه سره ټپکاو خوړه. شعیب اختر وی چې دغه نور انګل هم پکار وي. خو امپایر هغه ټایم کې جلبازیو کا یا پکاس دا فیصله وکړه چې صرف 2 انګل یو کته واغې نه پس خپل فیصله جوړه کا او اوټ ورکو. او څه ټیم چې اوټ ورکو نو فخر زمان په خندا هم شو ډریسینګ روم کې هم ټي وي طرف ته اشاره کول چې دا وګوره لکه کوچ ته هډ کوچ ته وی چې دا وګوره دا اوټ نو. فخر زمان ایثار هم په دې وجه شو. ټچ خو خصفا شو خو کیمرا کې مخاره شو او هغه به आवाज هم کړي. خو فخر زمان چې ایثار شو په دې وجه ایثار شو چې فخر زمان ولیدو چې دا بال ګراوند سره ټچ شو هغه نه پس بیا د وکټ پر ګلفز تراغو. نو فخر زمان په دې وجه امپایر ته هم وی چې ته تر امپایر ته ورکه چې هغه وګوري. خو بیا هم تر امپایر غلطه فیصله وکړه او د انډیا چې کله هم داسې غټ میچ وینو پای کې یو نیمه فیصله داسې راځي چې هغه خو بیا ګوره د پاکستان سره قسمت سات ورکو چې د انډیا غونته کې لاړیانو کې چونو غوردو. د انډیا فیلډینګ شوبمن ګل کیچ ډراپ ابھیشیک کیچ ډراپ کو لکه هغه ډیر زیات میس فیلډینګ کو چې څه ټایم دغه فیصله غلطه وشوه. نو ګوره هر څه د پاکستان په فیور کې راتل خو په فیور کې را نغل نو سلمان علي هغه بکواس کپتانی د پاکستان په فیور کې را نغه چې بالکل بکواس کپتانی وکړي. نو خیر دا د فخر زمان د حوالې سره اپډیټس تاسو د حوالې سره دا کمنټ لازمي وکړئ.